أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. سورة البقرہ اول سپارہ آیت نمبر 11 د منافقانو صفات بیانېدل چې الله فرمایي په خوله خوی چې مونږ ایمان راوړی دی خو حقیقت کې په زړه کې د ایمان نوم او نشان هم نشته. بل دا چې د دوی معامله وګورې نو ټول د فراډونو نه ډکه ده. خپل ګمان کې لګیا دي، الله تم دوکې ورکوي، مؤمنانو تم ورکوي. الله فرمایي چې عقل ورکې ځکه نشته چې رب ته څوک دوکې نشي ورکولی، پاتې شوه مؤمنان. نو مؤمنانو تم دوکه ځکه نشي ورکولی، مؤمنان پې احکام د شریعت جاری کوي چې جهاد ته به راسځې، جماعت ته به راسځې، زکاتونه به ورکوئ، خرچې به ورکوئ. نو ګوره دوی ځان ته دوکې ورکوي. الله فرمایي خو یو مرض په زړه کې دی د منافقت، او دا منافقت مرض به ورله الله جل شانه رفته رفته نورم زیاتی. والله فرمایي په دنیا کې هم عذاب علیم دی، په بچو په مال و دولت به شرموم، او آخرت کې هم عذاب علیم دی چې دردناک عذابونه به رب ورکوي. وجه قرآن بیان کا بما کانوا یکذبون، ځکه چې دوی دروغجن خلک وو، ډېر بد صفاتو په منافقانو کې. خو قرآن کریم صرف د دروغو بد صفت ذکر واغشتو چې دا غټ بد صفت ده. مومن وی هر شی کېدی شي، خود کذاب نشي کېدی، دروغجن نشي کېدی. اوس الله فرمایي د فاسدانو ته، مفسدینو ته، د منافقانو ته چې به کله وویلی شول ای خلکو فسادونه مه کوئ. ولې خلک د دین نه اړوئ؟ ولې منافقت کوئ؟ یو جبې والا اوسېږئ. نو دوی کې به غیرت رالو چې مونږ ته دي ویلې، مونږ خو اصلاح کوو، ته مونږ نه څه خبرې؟ الله فرمایي الله خبردار ہے خلکو، دوی په خپله مفسدین دي، لیکن دوی نه پوهېږي په خپل فساد باندې. نو رب العالمین فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلا چه بویل شول دویتا، چا بویلی قرآن داسیو نویلی چه اللہ بویلی یا رسول بویلی یا مومنانو لفظ استعمال ندے، بس مجهول طریقے سرا. رب العالمین فرمائی کلچ بدوی تویل شول. دیکھے علماء کرام فرمائی تعریض دے، اشارہ دا ماؤ تاتا ہے خلقو، دا مگو رئی چارا تویلے او چاو نویلے، دا اگو رئی چت سراتا وئی، حق وئی کا باطل وئی. بس شام در تا حق خبرو کوي مانا.
وَإِلَا تَنْظُرُ إِلَى من قال مگور دیتا چه سو خبری کئی دیتا مگورا لا تنظر مگورا الى من قالا چه سو خبری کئی بل انظرو بلکہ اگوری الى ما قالا چه دات سوائی چه سویلے کی گی آغا بزان کی راولی دا بنگوری چوک لگیا دے زکستا بسو خوخوی یا بدی چوک نوی خبرو تبگوری اللہ فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلچ بوئیلش والدویتا لا تفسدو فی الارض چه اے خلقو فساد مکوے پز مکہ کی منافقانو فساد پز مکہ کی چشیو تعویق الناس عن الایمان خلق بے دا ایمان نا تو بکار جوڑا ولچ منا پریدا دینا چاسو جوڑا کڑے دا ہر وقت مسجد طرف تا روانی ہر طرف تا روانی دین کمزے کی آواز وی دے منافقانو بخلق منی کول مزیدہ سے مجلسونو تا خلق به د ایمان نه لري کول پلارو کې ورته ناسو چاله روانه پرېده مونږ ته د دې تا نه خپته ده خلق به مې نه کول الله فرمای لا تفسدوا فی الارض اے خلقو تاسو فساد مکوے پز مکہ کی بل مفسرین کرام فرمائی آغا منافقانوں کے چل داؤ چھ مسلمانانو باندے بے کافران تے زول کافرو تبے ویلے منا بس ختمی کئی دایو سچند کسان دی لگزان کے غیرت را پیدا کئی بس رازی منبم در سرم ملگری شو او دا چند مسلمانان بختم کو دا منافقت بے کولو اللہ فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلچ بویلش والدویتا لا تفسدو فی الارض چھ اے خلق فساد مکوے پز مکہ کی فسادنا مکوے پز مکہ کی ابو العالیہ رحمہ اللہ فرمائی فساد پز مکہ کی چشے دے وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فِي الْأَرْضِ او امر بمعصیت اللہ فقد افسد فی الارض زمکہ کی فساد دادے چھ دا رب العالمین فرمانی کوي گناہونا کوي بس دا پز مکہ کی فساد دے رب العالمین چھ سرنگے آغا خلقو تویلیو چھ اے خلقو فساد مکوے ماو تاتموئی اے خلقو پزمکو کے فسادونا مکوئے لا تفسدو فی الارض زکا ابو العالیہ فرمائی چلی ان سلاح الارض والسماء بالطاعہ اے خلقو دزمکے و دا اسمان اصلاح پدے کے دا چتاسو دا رب اطاعتو کے کتوے زمکہ کے امن راولم خوشحالی راولم پا ملک کے پا علاقہ کے پا جماعت کے نو آغا با دا رب العالمین پا اطاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول امن ترہاغی پوری یو علاقے تا نرازی سو پوری دا قرآن و دا سنت نفاس پاگی کی نوی شوے دا سمر بدمنی دا پا ہر زی کی ولی قرآن و سنت ماندے عمل نشتا کم جماعت کے چھے دا قرآن و دا سنت باندے صرف عمل وی آغا جماعت دا امن نڈکی اور کئیو جماعت وی پاغے کے دا قرآن و سنت نم نوی ایسے بس ہر ملازان لخپل دین جوڑ کڑے وی اغا جماعت کی امن نشیرات لے قرآن و یہ خلقو پس مکہ کی فساد مکوئے تاسو اللہ او دا اللہ دا رسول تابیداری ہو گئے
نو دوی به په جواب کې څه ویلې؟ ګوره مریض چې ډاکټر ته ورشي نو ډاکټر ورته داسې نه وایي چې ته ټیک یې، بلکې ډاکټر ورته وایي چې هلکه ما ته نقصان تا کې ښکاري، پیپړې دې والي دي. دی پې غوسه کېږي نه چې ستا پیپړې والي دي. ولې؟ دې ته پته ده چې دا زما د اصلاح دپاره لګیا دی. هلکه دماغ دې پوره کار نه کوي، ښه اعصاب دې کمزوري دي. که دا درته بل چا وویل کېدای شي ایکشن واخلي، خو هغه دله علاج کوي، ته پې خفه کېږې نه. ښه ډاکټر صاحب د اعصاب به څرنګې مضبوطېږي؟ قرآن چې ویلې چې خلکو فساد مه کوئ، دوی کې غیرت رالو. و منافقانو ستاسو د اصلاح دپاره قرآن لګیا دی چې فساد مه کوئ که نه. عمر فاروق رضی اللہ عنہ با فرمائل وی رحم اللہ رب العالمین دی رحمو کی پاغ چاباندی من اہدا الى غیوبی چسوک زما غیوب خی ما توی چتا کی دا عیب دے وی رب العالمین دی پاغی رحمو کی پدے با خوشحالے گی. مسلمان بل مسلمان دا پارا آئینہ دا. څه مطلب؟ تا ته خپل ځان ښکاري چې ما کې کم کم عیبونه دي، یا به درته بل وی وروره دا کار ځان نه لرې که خفه کېږه ما. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی اللہ دے پا اغا چا رحمو کی چې ما تخپل عیب خی چې تا کې دا عیب دے. نو په دې غوسه کېدل نه دي پکار، دا د منافقانو کارو چې کله به ورته وویلی شول چې خلکو فساد مه کوئ، نو هغوی به څه ویل؟ قالوا انما نحن مصلحون. ویل بدے منافقانو انما یقینا خاص من حسر کلمہ ویلا، انما یقینا من نحن منچیو مصلحون اصلاح کون کیو. ځان ته به مصلحین ویل، ته چې چاته ووایې وروره دا چل دی، هغه ځان ته صرف ګوتې نشي د اصلاح. پیشه دې کې هم دا مرض دی. د هغه منافق نه، خو علامه ورکې موجود ده. ما ویلي وو پرون، مونږ د کفر فتویا ده ابو لهب فتوا د قرآن کې چې کم دا په یو مسلمان به نه لګو، خو مسلمان به کوشش کوي چې د ابو لهب صفات را کې رانشي. مونږ به د مسلمان باندې د یهودیانو فتوا نه لګو، خو مسلمان به کوشش کوي چې ما کې یهودی صفات رانشي. ځکه حدیث کې راځي که چا ته چا وویل ته منافق یې، و هغه منافق نه و، هغه په دې را باندې راشي. چا ته دې وویل په تا د لعنت وي، هغه د لعنت مستحق نه و، अब पता राजी. चाहते दिए त काफिर वाग काफिर न हो, दा कुफर वबाल पता राजी. बाहर सूरत मुनाफिकानु तजब कल वेल शवल ए खलको तासो फसाद पजमके की मकवई दुई की बगैरत रालो और सब वेल कालू द्वी बवेली इन्नमा बेशक यकीनन नहनु मुंचियो मुस्लिहुना इस्लाह कउनकियो मुंह इस्लाह कउजी वही अलहक मुर्रन इल्ला अल अहल अलहक. दा हक ډیر تریخ ده خو مگر په حق پرست سړي باندې تریخ نه وي، پاګه باندې ډیر خوږ لګي. حق تریخ ده خو لیکن په حق پرست سړي باندې حق تریخ نه لګي بلکې خوږ لګي. دا قانون ده. دوی باطل پرست وو، دوی ته چې کله ویل شول چې فساد مکوئ دوی کې غیرت رالو.
کله چې تا کې یو عیب و چا درته ویل چې ګوره عیب دی در کې غوسه کېږه ما ځان نه عیب لرېږه او که غوسه شوې تا کې د غیبت صفت دی قالو نو به ویلې منافقانو انما یقینا نحن مونږ چې یو مصلحون اصلاح کوونکي یو یره مونږ خو د خلکو اصلاح کوو دا منډې تړلې چې وخو دا خو څه فساد نه کوو دا خو اصلاح کوو جوړښت راولو نور بیا هر څوک په خپله تفصیل باندې پوهېږي اوس رب العالمین په جواب کې څه فرمایي الا خبردار خلکو دې ظالمانو ته چې به وویلی شول فساد مه کوئ نو دوی به ویلې چې مونږ خو اصلاح کوو الله فرمایي الا خبردار انهم یقینا دوی اے خلقو هم المفسدون هم دوی فساد کوونکي دي هم دوی فساد کوونکي دي رب مونږ ته تنبیه راکوي الا خبردار اے خلقو هم دوی فساد کوي دا منافقانه سي وي مونږ اصلاح کوو دا فساد کوي هم المفسدون دا سرنگی فساد گورا المفسدون ویلے دے دا علمی خبری دی بازی اللہ فرمائی غٹ فسادیان دی مانے دادا الف لام پہ داخل لے هم المفسدون غٹ فسادیان دی دا اسے لگیا دی مونگ اصلاح کو خولی نہ پوئے گی اللہ فرمائی ولیکن لا یشعرون لیکن اے خلقو دوی کی شعور نشتا دوی کی عقل نشتا کاروم دا فساد کئی او بیا وی چیز اصلاح کوما اللہ فرمائی شعور عمر کی نشتا مخی مونگ دا خبر کڑے وا چی یو ذہن دے یو عقل لے ذہن رب العالمین انسانان لور کڑے دے عقل مور کڑے دے ذہن مور کڑے او حیواناتو تا دا سلور خپو والتے صرف عقل ور کڑے دے ذہن نشتا تو ورطا پورا یو رکو وایا لس کالا ورطو یا غینش یادا والے ذہن نشتا خو عقل ورکی دی خپل آوازون دی چه دے ورطو یا لکینا کینی دردا چوے پاس خپل آواز سر ورطو یا پاسی دردا چورتے اخواش اخوشی چورتے دے خوش دے خوش اورتے بوزا نزی کندی تے لڑکوان نہ لڑکی گی اللہ چھ خطایشی اگا خو انسانوں خطا کی گی پریوزی عقل ورکی دی ذہن ورکی نبی انسان لا اللہ ذہن ورکڑے عقل ورکڑے اللہ فرمائی منافقانوں کیا ہے ذہن خو پریدا اللہ فرمائی عقل ورکی نشتا کارونه د فساد کوي چې ورته وې فساد مکوئ دی کې غیرت راشي الله فرمایي عقل ورکی نشته عقل ولکن لا یشعرون بیا چې به کله منافقانو ته وویلی شول وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کله چې به وویلی شول دوی ته آمنو اے خلقو ایمان روڑے اے سچے ایمان روڑے اسم کلمے پا زبان ویلی دی ایمان داوی خو مخی مغوی کڑوی منافقانو چی مونگ ایمان راوڑے منافق ستوی پخلوی چی ما ایمان راوڑے خزڑکی ایمان نہیں اللہ فرمائی اے ایمان والو تاسو دی خلقو تا اووی چکلک ایمان روڑے صرف اور صرف دا زبان پداو ندا عملم زان کے پیدا کی آمینو ایمان روڑے کما آمن الناس لکا سرنگی چھ ایمان روڑے دے صحابہ کرامو اے منافقانو تاسم دے ایمان داوے کوئی صحابہ کرامم داوے کوئی ستاسو ایمان معتبر ندے دا صحابہ کرامو ایمان معتبر دے دسی ایمان روڑے لکا صحابہ کرامو چی ایمان راوڑے
چې په خولې مې اقرار کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، زړه نه مې اقرار کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، وعمل چې وګوري واقعي د رب العالمین سره هیڅوک شریک نه پیدا کوي. چرته غیر الله ته سجدې نه لګي. صحابه محمد رسول الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلک تابعدار دي. تاسو هم دغه رنګ ایمان وروړئ چې په خوله په زړه او په عمل په ټولو ستاسو ایمان ښکاري، هله به هم پته ولګي. ګوره رب العالمین منافقانو ته وایي داسې ایمان وروړئ لکه صحابو چې راوړی، خو صحابه لفظ رب استعمال نه که، سی ویلې آمینو اے خلقو ایمان روڑے کما آمن الناس، لکه څرنګه چې خلقو راوړی دی. د خلقو نه مراد صحابه دي. سوال راځي چې صحابه نوم به اخیستی وی، دا خلک یې ورته ولې ویل؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وَيْهُمْ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ، رب چې منافقانو ته وایي داسې ایمان روړی لکه صحابه کرامو چې راوړی، نو ټول صحابه ته مراد دي. چې ګوره هر صحابي غونتی ایمان روړی، هر صحابي د غیرت نمونه ده. هم جمیع الصحابه. او الناس ذکر ویلی مفسرین وی لأن فی الحقیقت ناس لجمعهم فضائل الانسانیات، وی ذکر رب العالمین صحابہ کرامو تا الناس استعمال کرے دے. الناس خاص خلق، وی ناس انسان خاص انسانانیات کری دی. وی دا زکا یاد کری دی مفسرین کرام فرمائی چې د ټولو انسانانو خست صفات چرا جمع کی نو صحابه کرامی مجموعه دا، زکا ورطا الناس ویلے دے. ہر انسانیت صفت پا صحابوں کی موجودو، دا سیو صفت نو دا انسانیت چی پا غوی کی نو، زکا ورطا قرآن الناس ویلی دی. چه اے خلقو کچر خلق گو رئی نو بس دغا خلق دی. پا دنیا کے ماؤ تا خو ڈوپلیکیٹ کے دیشو، صحابہ کرام واقعی الناسو، واقعی خلق. یو شاعر وی دس خلقو کأن ربک لم یخلق لخشیته سواهم من جمیع الناس انسانا. وی دمر عجب خلقو گویا کہ رب العالمین دخ پل یرد پارا ہم دخ خلق پیدا کریو، رب نبد سے یردل. شاعر وی گویا کہ رب العالمین دخ پل یرد پارا صرف صحابہ کرام پیدا کریو، دا سے بدا رب نا یردل. اگوی تا یو خبرم کافی ہوا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوزل یوزیتا ورلو خلقو تشریف روڑو چنن ابو ہریرہ راغلے دے رضی اللہ عنہ. دنیا خلق را جمشول دریوی خبر کوما چه خبر بے شورو کا بے ہوشی با پیتاری شوا، خلق بمہرانو پریشان پریوتل. بیا با پاسی دو چه خبر بے کولا دا سی بے ہوشی با پی راغلا. درم زلی بیا صرف دری خبر اکڑی چه اول من تسعر بیہی نار جہنم العالم. پروز دا قیامت با اول جہنم تا رب العالمین مولا اچوی. نو دا خبر ابو ہریرہ اکڑو سوزل بیوش شو دریزل. وی دا سنا چه ما خود را حدیث نقل کری دی، دا سنا چه رب میں اورتا واچئی واقعی صحابہ کرام دا رب العالمین نیردل. زکورتا رب وی الناس.
ए खल्को कामिल खलक चरी प दुनिया के गोरे नु सिर्फ और सिर्फ सहाब दी। अन्नास कुरान वेली दी। यो शायर वही उलाइका आबाई फजिनी बिमिस्लिहिम। ए खल्को दा ज़मूं प्लारान दी दे गुनते प्लारान रावले। ए खल्को दा ज़मूं मशरान दी दे गुनते मशरान मुंतरावले। मतलब दानिश्ता सहाबा नो अल्लाह फरमाई वइज़ा क़ील लहुम कलच बहुएलेश्वल द्वीता आमिनु ईमान रोड़े कमा आमन अन्नासु लकसरंगी ची ईमान रावड़े दे साहबे किरामू। यो इल्मी खबर अदा आया हक साहबे किराम के रागेर दे हो कना। साहबे किराम में यारे हक दे दा हक चिसान दे साहबे किराम के रागेर दे। दस यो मसले निश्ता च साहबों पे अमल नवी करे जक टोल दिन साहबे किराम मुंतरा रसवले दे। दानन चिमु कुरान करीम तनासियो टिक्शो रब्बुल आलमीन दे जिब्रील पर जरिया बांधे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल करे दे। लेकिन मौता ख्वाग वक़्त की मौजूद न दा कुरान मुंतचार आ रसवले दे दा साहबे किराम आ रसवले दे। साहबे किराम दीन मुंतरा रसवले दे नुदा से यो हक खबर निश्ता छिपा हुई की मौजूद न मेयार हक। हाँ उलमा फरमाई च साहबे किराम इंसानानु आर अमल हक न इंसान खता बशु इंसान खू खता केदल नु खता इज्तिहादी वी कद गुनाह खतावी अगेन अलावा साहबे किराम के हक रागेरो हर खबर अगी मुंते चिकम नकल कड़दा अदा हक उद सच न डकदा। देव जना मुहद्दिसीन उलमा दा अहादीस ची नकल कई मौत आता दा गदौर न दा हदीस रा नकल कीगी नन मुंगदल तप तैयार नन स्वर लसवा काल पहले सदा पासा वक्त इरशवे दे व आगद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस मुंतराजी दात मुहद्दिसीनो द दी तरतीब जोड़ कड़े दे और हदीस दार चाना अखली यो यो तन तली ची दात सरंगी सड़े दे। मिसाल पदे उम्मत के खट खट अहम्मत इरशवी दी इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह इमाम मालिक रहमहुल्लाह दगरंगी नूर खट खट उलमा वक़्त मुख्तसर दे खट खट अहम्मत इरशवी दी कल च दग अहम्मा हम मुंता हदीस नकल कई मुहद्दिसीन गुर इमाम मालिक सरंगी सड़े हो चकार बेकुल चल बेकुल दास ने च बस पाक दे तफशीश कई। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह मिसाल के तौर पर यो रिवायत नकल कई चांदबीनी कई सिंग सड़े दे खदे बद दे हाफिजे सिंगवा ताबीन पर चान खलक दी दी टूल चांदबीन कई खुच कल वही चे आन इब्न उमर यो साहबी रश दलत मुहद्दिसीन ब्रेक वाखली दास न वही चे इब्न उमर सरंगी सड़ाओ ना देखी चून चरानी शिकवाले अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल हर साहबी आदिल हो हर साहबी हक परस्त हो हर साहबी अल्लाह बखल है। कुरान वेली रजी अल्लाह अन वरदू अन दे माना था अल्लाह रजी दे द्वीना और द्वी रजी दी दा अल्लाह ना दा लक़ब दा बमुंग त मिलावीगी कल च मुंग जन्नत तलड़ अल्लाह दी मुंग ता सुटूल बूजी अगे न पस बदा लक़ब मुंग त मिलावीगी च रजी अल्लाह अन वरदू अन। साहबे किराम आगा खलकू चुप दुनिया के और तदा लक़ब मिलाओ मालूमी गिदा च हक वर्के हो जक कुरान वही अलबम ईमान मनम ए खलको तासुम दे ईमान चगे वखई खुस्तासु ईमान बा अलम तबरवी चिस्तासु ईमान द साहबु ईमान बराबर वी। सवाल जहन तरजी
چې صحابه کرام خو ډېر اوچت ایمان و، اوس هغه رنګ ایمان خو زمونږ نشي جوړېدی. او قرآن وایي ای خلکو داسې ایمان روړی لکه صحابو چې راوړی. نو مفسرین کرام فرمایي صحابه کرامو چې څرنګه ایمان راوړی مطلب دا دی چې پس ایمان او تاسو په هغه ایمان راوړی. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان او څرنګه ایمان او کلک تابعداري به کوله، تاسو هم کوئ. ها نور دا غوی ایمان خو زیاتو زمون کمیږي، خو هغوی چې څرنګه تابعداري کوله داسې تاسو هم کوئ خپل وس مطابق. هغوی چې به د قرآن خبره واورېده څرنګه اطاعت به کولو داسې تاسو هم اطاعت کوئ. مطلب یې دا دی نور قرآن که چېرې بېنهي داسې ویلی وی چې ستاسو د صحابو ایمان چې برابر نه شو ستاسو ایمان معتبر نه دی، بیا خو مونږ لاړو ټول. مطلب دا دی صحابو کې چې څنګه غیرت و داسې ځان کې پیدا کړي، هغوی کې چې څرنګه ایمان و عمل هم و داسې ځان کې ایمان هم پیدا کړي یا عمل هم پیدا کړي. مطلب یې دا دی. نو الله فرمایي چې خلکو داسې ایمان روړی لکه صحابه کرامو چې ایمان راوړی. او دا قرآن زکوي چې دا د یهودیانو سازش دی. په دنیا کې دو بدترین قوم دي، یو یهود بل شیعه، او دا دوانو د اسلام او د مسلمانانو سخت خلاف دي. دا خبر قرآن هم کړي لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود. قرآن ویلی دی اے ایمان والاو تاسو به مومئ یهودیانو لره سخت خلاف د مسلمانانو خلاف. مسلمان سره د یهودیانو نه لګي، د یهودیانو د مسلمانانو سره نه لګي. عبدالله ابن عمر په باره کې راځي، دا یو صحابي دی. عبدالله ابن عمر د عمر فاروق رضی الله عنه بچه. هغه وی یو ورځ یو یهودي سره په لاره روانو، و یهودي به کله دې خوا شو کله به دې خوا شو، وایي چې کله زیره ورسېدو نو عبدالله ابن عمر یهودي ته وویل چې په خپل دین کې کافر یې. یهودي ورته وویل چې زه څنګه په خپل دین کې کافر یم، څه چل مې کړی دی؟ هغه ورته وویل او عبدالله ابن عمر چې ستاسو دین کې دا دي چې مسلمان ته به نقصان ورکې، او تا سره ما څومره اوږد سفر وکړو تا ما ته معمولي نقصان هم رانه کو، خو معلومیږي دا چې په خپل دین کې کافر یې که نه. عبدالله ابن عمر ته یهودي وایي چې زه په خپل دین کې کافر نه یم، خیال دی و کله به ما دې خوا ټوپ کل کله به مې دې خوا ټوپ کل په لاره، و یاو دا چل خو به دې کولو کله به وروسته شوې کله به مخکې شوې. وایي عبدالله ابن عمر نور مې در باندې وس نه کېدو، ستا په سوري ما ټوپونه وال، نور مې در باندې وس نه کېدو. یهود هغه قوم دی قرآن ویلی چې دا د مسلمانانو څخه خلاف دی. یو دویم خلاف د مسلمانانو هغه شیعهګان دي، او د دوی مشهورم دی عبدالله ابن سبا. دام کټر یهودیو ځان نه مسلمان جوړ کو، او علما لیکي تاریخ کتابونه هم دا لیکي چې مسجد نبوي ته به ټولو کې سحر مست اول دی راتلو، او د ماسخوتن به ټولو کې آخره کې دی وته. ځان نه دومره غټ بزرګ جوړ کړی، د غټ سازش په تحت راغلی، او بیا سازش دومره لرې لاړو چې عثمان غني رضی الله عنه دې سړي شهید کو، علی رضی الله عنه دغه یهودي شهید کو. ډېر جنگونه د صحابه کرامو په درمیان کې هم دغه سړي بیا راوستي عبدالله ابن سبا. دا دو قوم اولی بدترین قوم دي. علما فرمای دوی کې یو چل دی، هغه دا چې په سند اعتراض کوي. په څه شي اعتراض کوي؟ په سند. یهودیانو چوکته چې دا پیغمبر خو ماغه پیغمبر دی چې کم په باره کې خو مونږ په تورات کې خبرې وایو، قرآن وی داسې به پیژندل لکه کس چې خپل بچی پیژني. نو الته خو دوی خو پیغمبر پیژندو او منلو یې نه، نو بانه یې جوړه کا. لویه واقع ده انشاءالله قل من کان عدوا لجبریل، دې ځای کې به مونږ تفصیلا ذکر کوو. نو یو ځای کې دی گیر شول
ورته ویل شول چې اوس ایمان ولې نه راوړئ نو یهودیانو ویل تاسو باندې وحي څوک راوړي نو پته خو ورته وه چې جبریل وروړي جبریل علیه السلام څه زمونږ نه لګي وایي مونږ به دا پیغمبر منلی وی خو جبریل سره هم نه لګي زمونږ مخکیني اقوام یې تباه کړي دي په سند به اعتراض کولو چې سند ختم شو دین ختم شو شیعاګان هم دغه رنګې دي په سند اعتراض کوي هغوی داسې نه وایي ټول صحابه جنتیان دي هغه وایي یو چند صحابه جنتیان دي نور ټول مرتد شوي دي عیاذا بالله دومره صحابه نه مني دا لکاو صحابه دا شیعاګان نه مني کوم مسلمان ناخبره وي نو هغه را کیچ کوي د هغې د کیچ کولو دپاره هغوی ډېر فراډونه کوي دروغ هم وایي نور هغوی صحابه نه مني ته یوټیوب سرچ کا او د هغوی کلمې وګوره هغوی په کلمو کې دا وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله وسی رسول الله وخلیفة بلا فصل او بیا وایي ډېر کلمات ورکوي بیا وایي چې و ابو بکر و عمر و حفصه و عائشه فی النار ابو بکر عمر حفصه رضی اللہ تعالی عنہ د نبی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د نبی بی بی فی النار په اور کې دي دا کلمات دا په دې نت یوټیوب کې د دوی ډېر زیات دي کفري کلمات دي دا لسکه ابل کاله یو شیعه مولا په اسلام آباد کې بیان کولو او صفا ستره د میډیا په مخ کې د کیمرو په مخ کې ویلي ابو بکر کافر رضی الله عنه دا هغه خلق دي چې په سند اعتراض کوي قرآن وی خلقو یاد لره د دوی په خبرو مزئ ایمانم تر هغه پورې الله نه مني چې د صحابو غونتی ایمانم نه راوړي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قرآن وی چې دس ایمانم راوړو لکه صحابه کرامو چې راوړو الله به تاسو په هدایت یې نو صحابه کرام ډېر اوچت مقام او ډېر اوچتې مرتبو والا خلک دي نو چې کله به دوی ته وویلی شول چې خلکو ایمان روړی څرنګه ایمان د صحابو غونتې نو دوی به څه ویلې قالو دوی به ویلې انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څرنګه چې ایمان راوړی دی بیوقوفانو دا به د منافقانو ویلې مونږ د بیوقوفو غوندې ایمان راوړو دا کېدلی نشي دا د منافقانو دومره پوچ الفاظو د صحابو په باره کې الله ورته وایي خلکو صحابو غوندې ایمان روړئ دې ظالمانو به ویلې چې دا خو بیوقوفه دي مونږ د بیوقوفو غوندې ایمان راوړو سوال راځي چې دی به صحابو ته بیوقوفه ولې ویل دا ولې به ویلې چې صحابه کرام بیوقوفه دي څه چلی کړی نو یو وجه علماء کرام مفسرین کرام دا بیانوي چې مسلمان ډېر ساده سړی وي مؤمن غر کریم سیده ساده مسلمان نو ډېر سچا مسلمانان به نو دوی به ویل دی بیوقوفه دي ډېر ساده سړی مسلمان سړي ته خلک بیوقوفه وایي ډېر زر دوکه کېږي ماړه لکه یو واقعه کې راځي ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو ځل خپل ملګرو سره روانو نو په دې کې عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو مشر مخې ته راغی منافقانو مشر مخې ته راغی نو هغې خپل ملګرو ته وویلې چا عبدالله ابن ابی ابن سلول چې ګوره د ابوبکر به ما ته دعوت راکوي رضی الله عنه او زه یې دله پاو کې وام زما او ستا په زبان کې زه یې درله دوکه کوم چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه رانږدې شو دی ورته وایي یار ته خو ډېر نر سړی عبدالله ابن ابی ابن سلول ورته وایي یاره اول مسلمان ته یاره چې تا پیغمبر سره مرسته نه وه کړې والله که چا دومره غیرت کړی وی
تعریفات ورله وکړل ابو بکر صدیق رضی الله عنه روان شو، په چالاکی پوه شو. د خلکو ته ویل وګوره کنه پاو کې مې دله ووالو، دوکه مې کو درله. صحابه کرام پاک صاف خلکو، په ډېرو چالاکو په ډېر کلړیتوب باندې نه پوهېدل. سیده ساده خلکو نو دوی به ویلې چې مړه دا خو بېوقوفه خلک دي، زر دوکه کېږي. نو دې وجې نه به یې صحابه کرامو ته بېوقوفه ویل چې ساده مسلمانانو. بعضې کس چالاکي وکړي نو بل داسې صفا مسلمانی په چالاکۍ پوه هم شي، خو ځان ناغرضې کي داسې خو ورته نه وي چالاکی فراډي، دا خو د بېعزتو خلکو کار دی. نو دوی به خپله چالاکي وکړه، صحابه به پرې پوه شول. دلته پې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوه شو، خو هغوی خو داسې ستغ زبان والا نه و چې کس ته ویلې مړه ته فراډ کې او تاسې چیرې لګې، ستغ زبان والا خو نه و. نو دې وجې نه به یې ورته ویلې بېوقوفه دي، حالان کې بېوقوفه نه و، ستغ زبان به یې نه استعمالولو. دویم بېوقوفه یې ورته ځکه ویل چې ویل به دا مړه د مکې نه راغلي دي او مهاجرین خلک دي، هسې کمکل خلک دي. لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول په باره کې راځي، دا یو غزا یو سفر نه را روانو، په لاره کې دی یو خبره وکړه، خولې نه د ګنده سړي هم ګنده الفاظ روځي. وی لنخرجن الاعز منها الاذل، مونږ به د مدینې نه دا عزتمن خلک دا ذلیله خلک وباسو. صحابه یې یادول چې مونږ عزتمن خلک دا ذلیله خلک صحابه به وباسو. زید بن ارقم رضی الله عنه دا خبره واورېده، رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل د الله رسوله عبدالله ابن ابی ابن سلول دا خبره په یو ځای کې وکړه چې مونږ عزتمن خلک به دا ذلیله خلک وباسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن ابی ابن سلول هم راوغوستو، وی تا داسې خبره کړې؟ هغې قسمونه وخوړل، ما نه ده کړې. خو زوی د عبدالله ابن ابی ابن سلول عبدالله رضی الله عنه ای تلوار روچت کوي، والله پلاره که د مدینه کې پرېږدم، څو پورې دا دې نه ویلي چې دا ما نه دي ویلي. پلار اقرار وکړو چې ما نه دي ویلي. بچیا بس توبه. وی که دا توبه دې نه وه وکاږلې، ته زما پلار نه وې، ما درنه نن سر وهلو. نو دا فراډونه به یې کول صحابو پسې، نو کله به ویلې دی بېوقوفه دي. بعضې مفسرین وایي چې بېوقوفه به یې ځکه ویل لفقرهم الصحابه، صحابه ډېر غریبانان خلک، فقر یې ډېر و. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي مونږ به اصحاب صفا طلبا و، ناز به و، سبقونه به م ویل. وی ایو لنا صوبان علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم، وی مونږ کې کم یو تنو چې دوه کپړې وي، هیڅ صحابي دوه کپړې نه وي، صرف لنګ به یې وهلی و، په ملا اچولو دپاره به څه نه و، دومره فقر. نو د فقر د وجې نه به یې ویلې چې دا لیوني دي. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي مونږ به د لوږې د لاسه راګزار شو، خلکو به ویلي یره جي په دوی باندې میرګي مرض دی، وی په مونږ باندې د میرګي مرض نو خبر هم تی نو. فقر و فقر ځکه به یې ورته ویلي چې دا کمکل خلک دي. بل دا دې وجې نه به یې ورته کمقل ویل چې صحابه کرامو ټول مالونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره قربان کړي دي. لکه مشهور روایت مونږ بار بار اورو چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر وکړو چې تاسو صدقې ورکئ. هغه ورځو کې د عمر فاروق فرمایي زما مالی حالات ډېر ښه و، وی ما ویلې چې هر ځای کې رانه ابوبکر مخکې ځي، دې ځل به رانه مخکې لاړ نه شي. وی کور ته ورغلم، غټ تاجر و، د کور ټول مالی نیم کو. دا څه د ګپ خبرې نه دي، ټول کور یې کېښودو، نیمې کو، نیمې رسول الله صلی الله علیه وسلم له راوړو. دا څه د ګپ خبرې نه دي.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर तो फरमायल मा अबक़ैत लिअहलिक, ए उमर सुमरा माल ता प्रिखे दे पखपल कोर की। उमर फारूक कोई मा वर्तो फरमल मिसलहू, दुमर में प्रिखे दे वही शाबाश। वही चो उमी कत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु रवान ने टूल माले द कुरुचत कड़े दे राग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तो फरमाइल मा अबक़ैत लिअहलिक, ए अबू बकर खपल कोरो द बचो द पारा दी चुमरक प्रे खुद। अबू बकर जवाब वयुहिब्बुल्लाह व रसूलह, ए पैगंबरा जमा कोर की द दिरहम नुमुम न लगी, सिर्फ और सिर्फ दा अल्लाह मोहब्बत में प्रिखे, दा अल्लाह दा रसूल मोहब्बत में प्रिखे दे बली इच्छे निश्ता खाली कोर दे। यो रिवायत के रजी दा अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो लुर अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाई च अबू बकर कल टोल माल कोर न वेवड़ो वही मा तखपल निकौ वेले चे प्लार दी चिप्रिखी दी वही मा स काणी रूचत कल और पा यो लूखी या कपड़ा के में वाचवल वही माँ का बुढ़ाओ नजर न लगे दो माँ और तेले दा दिरहमी प्रिखी दी खोई जमुन कोर के दिरहम नौ काणी में और तो खुदल चदई प्रिखी दी टोल अर्चे वड़ू नो दे मुनाफिकान बेवेल दा बेवकूफ खलक दी ज़कडेर लुई वाक़यात दी वक़्त मुख्तसर दे। यो कजूरा वन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कड़वा चदा बराल चूक अखली और जन्नत के बोर यो वने जिम्मेवारी वर्कों यो साहबी लाड़ो आतन तवी चे दा बमाला पसोरा किया गवर तवी चे दा जन खरसों वही जमा फलाने बाग दे लस कजूरी चदर कम दा यो बरा के वही चे ना वही चे शल्लर कम वही चे ना वही चे सल्लर कम वही चे ना वही 500 बुवनु बाग दे दा टोल चदर कम ब्या बदा यो कजूरा राखी और तो या बेदर को ऐसे तो कब खबर ही नहीं दी 500 बुवनु बाग वर्कड़ो और यो तन कजूरे रावड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीवेले मादा पारा जन्नत के दयो कजूरी जिम्मेवारी राखे दा अल्लाह पैगंबरा वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो फरमल दयोत सके अनगित अल्लाह दरता अल्तनाल कल बहर सूरत साहबे किराम तबखल को जकबी वकूफ अवेल च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद पकार शवल अर्थ बे औरता हाजिर कल खल्क बुवेले दा कम कल्ली अल्लाह फरमाई कलच बदवी तवेले शवल ए खल्क ईमान रोड़े लका पशांद साहबे किरामू नुद्वी बवेली आया मुंग ईमान रवड़ू पशांद बयूकुफ खल्कू अल्लाह फरमाई अला खबरदार इन्नहुम यकीनन द्वीजिद खल्कू हुमुस्सुफहा हम द्वी बेवकूफांदी हम द्वी बेवकूफांदी वलाकिल्ला यालमून लेकिन न पुहेगी पखपल बेवकूफ तो बांदे। ए मुसलमानानु दा साहबे किरामु तब बेवकूफ वही हेत साहबी बेवकूफ न द्वी बेवकूफ दी जो दुनिया अखली और आखिरत ना अखली। हदीस की मराजी अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिल लिमा बादल मौत। उखियार तना गन दे च पैसे राजा मकई ब्या बुढ़ावी ओ पैसे वरला पतयार राजी उखियार पैगंबर देतन दिवेली उखियार पैगंबर देते वेली दे मन दाना नफ्सहु चिखपल जानू पीजनी कम ख्वा रवानी माँ कम से नरा गलयमा चरता बजमा कम मराहिल बरा मंदिराजी द बचो बमी सिकीगी द आखिरत द दुनिया ना द खजे बमी सिकीगी द गावन बद सिकीगी खलक बदसरंगी दीनदार जोड़ेगी जान ख्वावल सड़े पीजे नहीं करना यो सड़े जान न पीजे नहीं द खल को दबस दावतू की नो खियार तंदे चदा आखिरत द पारा गम कई
नो صحابه کرام الله فرمائی دا اغا خلق دی چه آخرت لغمونه کئی دی بے وقوفہ ندی بے وقوفہ اغا خلق دی چاہوی صرف دا دنیا لالچ وڑی دی ولیکن لا یعلمون لیکن نپوئیگی پخپل بے وقوف تو باندے جاہل خلق دی دعاو کئی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الہ العالمین دا حضر جمعی ایمان کامل نصیب کا کمزے پرچ آواز زی چاور تغوگنی ولیوی الہ العالمین شریح حجتن قبول و منظور کا الہ العالمین دا لک ساعت چی منگ را جمع یو ربا دا را تا پڑیر بدل کا رب منگ دیر گنانگار یو ربا منگ سر عافیت مسئلہو کا الہ العالمین منگ کی کم بیماران دی طور تشفائے کامل عجلور نصیب کا دا چاک ربا بیماران دی رب پسڑکی بینی ولی تا تالا سنو پرتشوی دی الہ العالمین طور تشفائے کامل عجلور نصیب کا الہ العالمین سمر مسلمانان پا فتنوں پا مصیبتوں کی مبتلا دی تعلیم بذاتی صدور رب شریح مشکلاتم حل کا دچا نارینا اولاد نہیں رب تنارینا اولاد ور نصیب کا الہ العالمین پا من خصوصی در رحمتوں نہ ڈک بارانو نہ ہوکا الہ العالمین خصوصی در رحمتوں نہ ڈک بارانو نہ ہوکا الہ العالمین ہمیشم دا قرآن و دا سنت متبع جوڑ کے دا قرآن و دا سنت خادمان ام جوڑ کے الہ العالمین زمون پا دے ملک کے زمون پا دے علاقہ کے دا امن گہوارہ قائمہ کے بد امنیان ختم کے دشمنہ ختم کے کینی حسدون ختم کے الہ العالمین دا قرآن کریم آواز گٹ گٹ تورہ سوے الہ العالمین اول پہ منت عمل راکے بیا پہ ٹولو تعمل ورکے الہ العالمین ترسو پوری جون دیو کپا جون کم خیری جون راکے کپا مر کم خیری بیا مرگ راکے اور اب کلم دی دنیا نا رخصت اول وزیم کلمی اسم رخصت کا چپا زبانم دا عظیم کلمہ جاری لا الہ الا اللہ